بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ګرانو ملګرو، د حیرانتیا خبره دا ده، زه انتظامیې ته ډي سي صاحب ته اے سي ګانو صاحبانو ته ریکویسټ کوم چې په دې باندې فوري ایکشن واخلې. ډالر چې روپۍ به ګران شو نو چینی به 15 روپۍ کیلو ګرانه شوه، غوړي به ګران شو، تیل به ګران شو، اوړه به ګران شو، هر یو شی به ګران شو. اوس ډالر لګاتار په ښکته را روان دی، ارزانیږي. او چې د دکاندار نه تپوس کې نه دا د دې سره تعلق نه ساتي، نو زه ریکویسټ کوم ادارو ته، ډي سی صاحب ته، اے سي ګانو صاحبانو ته چې د خدای دپاره په دې باندې فوري ایکشن واخلې او دا خبره ښکاره کړي د عوام ته، د قوم ته دا خبره ښکاره کړي چې ډالر نن په ښکته را روان دی او دا څومره ورځې وشوې چې ډالر ارزانیږي. او دا چې کوم دی د اوس د نه چیني ارزان شو، نه غوړي ارزان شو، نه چای ارزانه شوه. او دویمه خبره دا کوم ادارو ته، ډي سي صاحبانو، اے سي ګانو ته چې د خدای دپاره ګاڼې شروع شوي دي، په ګاڼو باندې چاپي ووښې، په پور کې به 50% چینی شاملیږي او ریټ په د ګوړي وي. نو زه ادارو ته ریکویسټ کوم چې په دې باندې ایکشن فوري واخلي او د کلو په دې ګاڼو باندې وګرځي. دا پولیس موبایل شته دی، الحمدلله ادارې شته دي، او دا غریب عوام چې کم دي دا د دې ملاوټو نه بچ کې او دې باندې فوري کاروایی دې وشي. او بله خبره دا چې چېرته مو سئ ښاد او باد او خوشحاله اوسئ، که مولانا دی او که عمران خان دی، خو خپلې مټې زنده‌باد، یو هم د چا نه پکارېږي. او بس حافظ صاحب زنده‌باد. او زه خو یم چې فل مارشل الله ولګي او دا سیاسي خلکو نه د پیسې اصول شي او د قومي خزانه کې دې واچولی شي. والسلام.